راولي چې یا الله زموږ باندې ښه حکمرانان راولي داسې حکمرانان راولي چې هغه موږ کې تبدیلي راولي د ایمان تبدیلي راولي دا خو د مدرسو دشمنان دي د جوماتونو دشمنان دي او دعوه ده ډېره غټه کوي دا مدرسې چې کوم دي که نه دا د کفارو دپاره خرنډ دی خرنډ ټوله دنیا کفار نن متفق دي او مولانا حامد الحق صاحب مولانا راشد الحق صاحب مولانا بلال الحق صاحب مولانا سلمان الحق صاحب مولانا اسامه صاحب چې څومره د دوی برخورداران دي او بچي دي دا ټول الحمدلله د شیخ صاحب د نظر لاندې د هغې دعا ده انشاءالله العزیز که خیري هغسې چې د حضرت شیخ شهید او د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه کوم نظر و په طالبانو په مدرسه هغسې به انشاءالله بلکې هغې نه بهتر به انشاءالله مدرسه خپل سفر کوي انشاءالله العزیز بل دا کورونا وایرس دی او که څه بلا ده خدای خبر ما ته خواست څه ګپ غوندې شي ښکاري خدای چې څه مصیبت دی کورونا وایرس او کورونا غټ وایرس خو مودي دی د مودي نه خو غټ وایرس بل نشته په کشمیر کې اور لګولی دی په دلی کې مسلمانان په اور کې اچولی دي او د ټولو نه خطرناک وایرس خو یهودیان دي اسرائیل دي دې نه غټ وایرس بل کوم دي یو سیسټم یې جوړ کړی دی زما رونو بې ادبي دې معافي استغفار ډېر وایه استغفار دا د وبا او دا د عذاب الهي دپاره بند دی بند الله وی قرآن شریف کې وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفار درود شریف دا وایه اسم نشته انشاءالله او زموږ حرمین نن سبا پته نشته چې هلته کې به وایرس زیات دي که څه مسله به نو طوافونه بند شوي دي عمرې بند شوي دي موږ د حرمینو دپاره دعا هم کوو چې الله زموږ د حرمینو حفاظت نصیب کړي دا هم دعا کوو او موږ د حرمینو دپاره دا دعا کوو چې په عمرو او په معتمرینو په حجاج به خدای پاک آباد وساتي او الله د حرمینو حفاظت وکړي د ټول امت مسلمه حفاظت وکړي او زما محترم ورونو طالب علمانو تاسو به ښه پیغام د دې ځای وړئ تاسو به وحدت ته امت پیدا کوئ اتفاق ته امت به پیدا کوئ او د خپل آیین او د دستور د پاکستان لاندې او د شریعت د اصولو لاندې به انشاءالله د ملت او د ولس او د قرآن و سنت او د شریعت د امورو خدمات کوئ که خیري انشاءالله العزیز موږ درته تربیت درکړې ده انشاءالله د هغې لاندې به چلېږئ دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړلې او دا محنت به هم کوئ څنګه دي درته ووایي ولې زموږ جومات باندې ډېره زیاته پیسه لګي زموږ هلته دارالتدریس شروع دی هلته کې شاته دارالاقامه شروع ده او ځکه یوه خبره وکړم نو انشاءالله ما ته وایي دا ملګري وي دا مه وایه خو زه یې ویمه دا به انشاءالله د حضرت صاحب دعاګانې دي او د مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه د هغه نظر دی د هغه دعاګانې دي خو دا به زه ته وویمه چې دا زموږ د محترم برادر حافظ راشد الحق صاحب د هغه محنت او نتیجې له پکې ډېر لوی دخل دی هغه ډېر جانفشانۍ سره او په ډېر عجیبه انداز سره یعنې زه به یو خبر وکړم څوک دې خفه کېږي نه یو ګیل کار نه کار اخیستل ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی او دې لګیا دی دومره لوی نظام یې لاس کې نیولی دی شب و روز سر پریشانه دی الله د هغه په عمر کې برکت پیدا کړي او دا د الله موږ ته وښودلي کړي چې آینده کال زموږ دستاربندي کېږي په دې جامع حقانیه کې چې د دې تعمیري کال سسټم الله پاک ټول پوره کړي Asiática son Darah wadah predai.